سلامونه ملګرو پشپګیزه لیگ کې نن څلورم میچ د امو شارکس بمقابله باندې عامر ټایګرز یعنی د شرف الدین اشرف او د حشمت الله شاهدی مقابله شوې ده چې دا میچ د حشمت الله شاهدی لوبډلې ګټلې دی او حشمت الله شاهدی پکې خپل بیټینګ هم کړی دی مکمل سکور کارت بر سره شریکوم چا پکې ښه پرفارمنس کړی دی د شرف الدین اشرف د طرف زبیر اکبری خپل بالینګ کړی دی او د حشمت الله شاهدی باندې عامر ټایګر د طرف حشمت الله شاهدی کپتان خپل بیټینګ کړی دی او زبردست سکور کړی دی د میچ ګټلو کې داغه د بیټینګ غټ لاسو جی سکور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاري ډومبنه بیټینګ امو شارک کړی دی چې یو سل وسل وخرنزونه جوړ کړی دي په شل اورونو کې جی عبدالمالک دای سره اوپننګ کړی په 19 بالو 25 رنزونه په یو کم 50 بالونو 58 رنزونه زبید اکبری جوړ کړی چې خپل بیټینګ کړی دی مسعود ګورباز د ګورباز رور د په درو بالونو باندې 0 رنزونه کړی چې انلک کی صابر شوی رن اوټ شوی دی جی دین علاوه شاهد الله په 15 بالو اوور رنزونه محمد اسحاق دای وکټ کیپر بیټسمن دی په 9 بالو 15 رنزونه حیات الله په 9 بالو اوور رنزونه کړی دی شرف الدین اشرف دای کپتان دی په 13 بالونو 24 رنزونه محمد ریاض په 12 بالو 13 رنزونه کړی دی های سټرایک ریټ سره چې بیټینګ شوی دی هغه پکې محمد ریاض کړی دی یو سل 50 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړی دی بیا راشي تاسو ګورئ د حشمت الله شاهدی بالینګ ګورئ دغه سره په لوبډله کې کم بالران دي نجات مسعود دی وسره په 3 اورونو کې 3 غزنفر په سلور ورونو کې 15 یو وکټ خپل بالنګ د کړی دی مطلب په سلور ورونو کې صرف 15 رنز وکټ صرف یو وشته افتاب عالم سلور ورونو کې یو کم 1.5 یو وکټ حشمت الله شاهدی پکې هم یو اور کړی دی چې 15 رنزونه ور کړی یو وکټ پکې شته کریم جنت 2 اورونو کې یو وش امیر حمزه سلور ورونو کې 19 یو وکټ او ننګیالي په 2 اورونو کې 14 یو وکټ اشتلی ده باندې عامر ډریګن چې کوم دی ور پاسې سکور چې کوم دی په اسانه باندې چې اسکړه یو سل 8 وخت ور پاسې کړی په شلمه ورکی ریاض حسن ورسره په 12 بالو 10 رنزونه کړی دي صدیق الله اتل په ډومبني میچ کې خپل بیټینګ کړو په دې میچ کې په 13 بالو 30 رنزونه حشمت الله شاهدی کپتان چې کوم دی په 2 کم 500 بالونو باندې 50 رنزونه کړی دي چې نټ آوټ هم پاتې شوی دی کریم جنت په 15 بالو 2 رنزونه محمد آصف په 2 بالو 0 تسکین چې کوم محبوب تسکین په 15 بالو 4 وکټ کیپر بیټسمن دی صدیق الله پاچا په 19 بالو 25 رنزونه کړی دي چې د په ګټه کې هم اهم کردار دی صدیق الله پاچا په کم بالونو باندې زیات سکور کړی دی راشي تاسو اوس بالنګ ګورئ د حشمت الله اشرف الدین اشرف د ټیم بالنګ ګورئ نو محمد ګل علیزی د سره د سلور ورونو کې 28 رنزونه وکټ یوم نه محمود الله سلور ورونو کې 11 وکټ یوم نه لالباز سنزی په 3 اورونو کې 15 وکټ یوم نشته شرف الدین اشرف په 3.2 اورونو کې 28 2 وکټ حیات الله سلور ورونو کې 12 یو وکټ او کیس احمد ورسره هم سلور ورونو کړی دي چې سلور 20 رنزونه ور کړی دي او 2 وکټ یې اشتلی دي په شرف الدین اشرف سره خپل بالنګ نشته رومنی 3 وړه بالران چې کوم دی د ناکامه ثابت شي وکټ نه دشتري شرف الدین اشرف پکې خپل 2 وکټ اشتري او 2 وکټ ورسره کیس احمد اشتري دي او یو وکټ ورسره حیات الله اشتري دا سکور چې کوم دی ډیر په اسانه باندې د حشمت الله شاهدی دی لوبډلې چیس کړی دی ځکه دای سره باندې عامر ډریګن سره چې کوم بیټینګ دی خو بیټینګ دی ورسره امو شارک بالنګ چې کوم دی لکه کمزورې بالنګ دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام